د سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسوکو ته یو کس وی کیف کان حبکم لرسول الله صلی الله علیه وسلم اے طلحه تراتو وام استاسو د الله د پیغمبر سره څومره مینه ده طلحه رضی الله تعالی عنہ ته وی وستاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره څومره مینه ده طلحه رضی الله تعالی عنہ سے جواب ورکړي وای وتا کان والله احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظمائم د سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ جواب اورام سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنہ وتسویم قسم بالله والله قسم بالله چې د الله د پیغمبر سره زمونږه دومره مینه ده زیات مینه ده زمونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل مالونو نام زمونږه د خپل مال نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زیات مینه ده و اولادنا او زمونږه د خپل اولاد نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زیات مینه ده زمونږه د پلارانو نه چې زمونږه د ټولو صحابه پلاران دي زمونږه د پلارانو نه سیوا مینه ده د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او زمونږه د میاندو نه زمونږه مینه سیوا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره او په هغه حالات کې چې مونږ ته سخت تند را رسیدلې ده چې داسې تند ده چې بل تند په د پاسه نشته لکه مثال د اړ روجې پیواله د اړ روجه د سخت تند را رسیدلې ده او د دسترخوان په غاړه باندې ناستو او د ماښام اذانونه کېږي په دغه ساعت کې زمونږه د یخو اوبو سره دومره مینه نشته لکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مینه ده داسې مینه ده زمونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د ځان نه راته ډېر ګران دی طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي د بچو نه راته ډېر ګران دی د هغه یخو اوبو نه راته ډېر ګران دی کله چې سړی ډېر زیات تږی دی او په امید ده چې ما ته به په کوم ځای کې یخې اوبه میلاو شي او زه به یخې اوبه وڅښمه چې دا تنده مې پرې ماته شي نو په دغه ساعت کې هم زمونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډېره مینه ده د هغه یخو اوبو نه دا یخې اوبه ولې وې په دې ځای کې عرب ډېر ګرم ملک دی او سعودي ډېر ګرم دی نو دا اوبه ورسره ځکه ملګرې کړې چې هلته خلکو ته ډېره سخته تنده رسي د هغې د وجې نه ځکه یې ورسره اوبه ملګرې کړې چې د اوبو سره هم دومره مینه په دغه ساعت کې نشته لکه زمونږ چې د خپل پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه ده داسې مینه پکار ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره داسې مینه پکار ده د الله د دین سره داسې مینه پکار ده د الله سره داسې مینه پکار ده د الله والو سره داسې مینه پکار ده د الله د دین والو سره چې الله هم کم از کم د قیامت په ورځ باندې د دې خلکو سره پورته کړي